نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله پاک کلیم دے مانا دی حروف دا آیتونه د کتاب ښکاره دي. بېشکه موږ نازل کړی دی دې کتاب لره قرآن عربي زبان کې، شاید چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. موږ بیانو په تا باندې ډېر ښایستې قصې د هغه نه چې موږ وحي کړل تا ته د دې قرآن، اگر چې ته وې مخکې د دې قرآن د نزول نه بې خبره. سورت یوسف آیت نمبر 1 نوال تر 3 پورې د یوسف علیہ السلام قصه د هغې چند یو څو عبرتناکې خبرې قرآن مجید کې دا واحده قصه ده چې دا یو ځل راغلې ده، او دا واحده قصه ده چې دا پوره یو ځل ذکر شوي ده او پوره بیان پکې د یوسف علیہ السلام د قصې او ټولې راګیره کړي ده. د یوسف علیہ السلام د قرآن قصې دا قصې نه بلکې دا د دردونو نه او د صبرونو نه او د امتحاناتو نه ډکه قصه وي او عبرت به وي، او په دې کې بېشمار احکام او بېشمار مسایل. د هرې قصې نه به یو ډېر لوی عبرت او لوی مسایل او لوی فهم او لوی سوچ او فکر به ترې حاصلې. نور قصه برای قصه وی د قرآن بنوي چې ته تشه قصه بیانې او پای کې هم دروغ او رښتیا نه ګورې بس لګیا یې، نو دغه قصه به داسې نه بیانې. د یوسف علیه السلام قصه د دې بنیاد چې شروع شوی دی نو دا د حسد نه شروع شوی دی. د یوسف علیه السلام ورونه چې د یوسف علیه السلام په ماشوموالي کې په حیثیت خبر شو، نو یو خطرناکه بیماری چې هغې ته د حسد بیماری وایي چې هغه رور د رور دشمن کوي، د هغه دپاره د غیظ و غضب چې کوم سبب جوړېږي. او دا کینه او د حسد پار چا کې دی، لکه مطلب هر څوک د بل سره کینه او بغض او حسد کوي، خو لیکن کورني لحاظ سره چې کله حسد او کینه وي نو دا په غټانو خلکو کې ډېر دا چې کومه لاندې کمزوري ون طبقې باقي دومره څه خاص خبره نه وي، خو دا چې څومره غټي یا د نسب په اعتبار چې پای کې د مشرۍ لین دین راځي یا د مال خبرې چې پای کې د مال څه خبره اتر راځي نو پای کې حسد ډېر زیات دي. د یعقوب علیہ السلام خاندان خو اوچت خاندان چې نبی علیہ السلام نه کله تپوس وشو چې اوچت خلک څوک دي، نو نبی علیہ السلام ته جواب ویل، صحیح بخاری حدیث دی، عزتمن خلک اوچت خلک لکه بعضې خلک داسې وي چې هغه خو لکه زوی ښیي جو پلار یې ښه نه وي او پلار یې ښیي جو زوی ښه نه وي او چې پلار یې ښیي نیکه یې ښه نه وي. ډېر کمه سلسله داسې وي چې هغه نیکه هم ډېر عظیم سړی وي، زوی هم ډېر عظیم سړی وي، بیا نوسی هم ډېر عظیم سړی وي، کړوسی هم ډېر عظیم سړی وي. دا ډېر شاذ و نادر. نور دا سلسلې چې کومه دی نو دا ایسته ختم شي. هغه د پلار او د نیکه کردار د هغې سیرت خپل نه کړي،
پلار یې سخي وي حجره جوړه کړې ستاسو به لیکلي کوو که نه چې پلار به سخي و او د کلي مشر او جرګمار و حجره به جوړه کړې چې زامن یې راغلی د 1 2 3 باندې تقسیم کړه ده که نه هغه به چې کوم دی نو شپېته اویا کسان به راتله د ورځې د ماله دې هم راځي تاله به څه شي راځي ته خو کنجوس لوښه یا چې بد اخلاقه بد کرداره شی تاله څنګه راشي څوک چې به چا پسې ورپسې کېږي چې آسان کار نه دی دا به د هغه څه اخلاقي دا به څه کرداري د هغه به څه چې کوم دی داسې رویه وي د سیرت پې وي چې خلک پې ځان ته رانږدې کړي وي او که فرض که به تیر شوي زمانه کې چېرته زور زبردستي چلېده اوس خو زور زبردستي هم نه چلېږي اوس خو هغه شی هم ختم شوی دی او خپل کردار خپل کا برابر یې که خپل سیرت برابر که نو بس بیا ګوره ټوله دنیا به تا طرف ته متوجه وي عزت به دې کوي قدر به دې کوي نو دا سلسلې ډېرې کمې چې دی داسې وي چې هغه راغلي وي لیکن دغه سلسله چې د هغې په باره کې نبي علیه السلام نه تپوس وشو چې عزتمن خلک څوک دي نو هغه ته په جواب کې ویل چې الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم یوسف زوی د یعقوب زوی د اسحاق زوی د ابراهیم علیهم السلام اجمعین دا غونډه سلسله چې کومه ده دا ډېره عظیمه تېره شوې نو سلسله هم ډېره عظیم وه خو په هغې عظیمې سلسله کې د یو عظیم پیغمبر بچي د یعقوب علیه السلام چې د فتنو د امتحاناتو د ابتلاګانو دور په هغه باندې تېر شوی یو دور نه د دې وجې نه زوی چې کومه ده یوسف علیه السلام په هغه باندې دا ادوار ټول تېر شوي دي خو چې کله د هغې عظیم بچي یعنې په هغه کې هغوی ته پته ولګېدله چې سبا له چې کومه دی د مشرۍ حقدار خو یوسف علیه السلام دی د عزت او د قدر وړ چې کومه دی دا یوسف علیه السلام دی پلار د هغه سره مینه کوي ځکه پاکي کردار او پاکي هغه څه لیدلي وو نو هغوی ولګېدل او د هغې دپاره یو لوی پلان جوړ کړو او د یوسف علیه السلام خلاف یو حسد شروع کړو یو کینې شروع کړه یو بغض شروع کړو او یو عظیم مرتبه پیغمبر یعقوب علیه السلام یې په زړه درمند کړو دومره زخمی کو دومره خفه کو چې د سترګو بینایي هم لاړه دا خفګان چې کومه دی د انسان دا قوتونه نه خلاصوي روغ موټ ښه صحیح سړی که نه خو چې په کور کې کله زامن لانجې شروع کړي او ګیندې چې کوم دی سپی راشي کورونو ته سپی نو بس خر چې کومه دی نو هغه په 2 میاشتو 3 میاشتو کې چې ګوره ایسته غریب پرېوځي یعنې که دا خو روغ موټ سړی اوسه پورې هغه د زامن نه سپي جوړ شوي دی او د انګیندو نه سپی جوړې شوي دي نو هغه غریب چې وخوړو نو بس هغه ایسته لاړ شي ختم شي خفه شي پریشانه شي څه کولی شي نه او پریشانه یې داسې حد ته ورسوي چې هغه په لاسو خپو باندې کمزوره شي قوتونه کمزور شي ځکه چې دماغ پریشانه شي زړه خفه شي نو هغه 2 قوتونه په انسان کې دي ته رئیس قوتونه وایي دې ته سرداران قوتونه وایي چت قوت یو زړه دی یو دماغ دی زړه خفه شي او دماغ خفه شي انسان چې کومه دی نو څه شي هغه د لادو بادو وځي ایسته پرېوځي او چې کله په یو کور کې خوشحالي وي زوی چې کومه دی نو هغه سره تابعدار دی لور تابعداره ده انګور تابعداره ده ته وګوره د هغې ماحول وګوره هغه کور چې خوشحالي ده د هغې خلکو هغه ماحول ته وګوره هغوی روغ موټ صحیح سالمې پریشانیانې سوي ډېرې کمې لہذا یوسف علیه السلام ورونو یعقوب علیه السلام دومره غمجن کړو چې یعقوب علیه السلام ته په خپله شرمخان ویلی دي شرمخان د هغه د پریشانۍ غټه وجه یوسف علیه السلام لرې کېدلو او یوسف علیه السلام په لرې کېدلو باندې د هغه نظر ختم شو وجود یې کمزوری شو یعنې ګوره بیا چې خوشحالي راله بیا یوسف علیه السلام د خوشحالۍ سره یعقوب علیه السلام نظر واپس شو نظر یې څه شو دا یې ټیک شو لہذا د ټول اولنۍ بیماری خطرناکه بیماری دا په اسمان کې اول نمبر شوی دی شیطان د آدم علیه السلام سره کینه او حسد کړی دی او د آدم علیه السلام بچو کې قابل د حابیل سره حسد او کینه کړې ده او د پیغمبرانو په بچو کې د یوسف علیه السلام سره
د یعقوب علیه السلام نورو زامنو او د یوسف علیه السلام رونو چې کوم دی کینه او بغض کړی دی، حسد یې کړی دی. اوس اولنۍ خبره دا راله چې پلار به ظلم نه کوي، نه په اولاد کې ناانصافي کوي، نه په تقسیم کې او نه په خوراک څښاک او جامو کې. دا ظلم که پلار وکړو دا ظالم دی او بچی مطالبه کولی نه شي، عند الله دی مجرم دی او الله تعالی به دله سزا ورکوي، که په دنیا کې ورکوي او که په آخرت کې ورکوي، خدای به سزا واري، دله سزا میلاویږي. خو لیکن پاتې شو خبره د غیر اختیاري شی چې زړه دی، زړه هغه محبت دی، قلبي محبت تعلق، دا غیر اختیاري د انسان طاقت نه بهر دی، نو په هغې باندې انسان مجرم نه دی. او دا یو خبره چې مور او پلار غیر اختیاري طور چې چا سره مینه کوي د کم بچي سره پاکي اوسه صفات دي. یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره برناقه مینه نه کوله، خو په یوسف علیه السلام کې صفات و، د ماشوموالي نه پکې هغه صفات موجود و. امهات المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها سره نبی علیه السلام مینه کوله، او چې کله تقسیم وکړو نو بیا یې وفرمایل چې یا الله اللهم هذا قسمی هذا قسمی فيما املك فلا تؤاخذني فلا تلومني فيما لا املك. ربا دا زماره تقسیم دی، دا ما کړی دی، دا زما د اختیار لاندې او په دې کې ما ښه انصاف کړی دی. خو لیکن بل طرف ته اوس زما زړه چې کومه دی مینه دا د عایشې رضی الله عنها سره ده، دا سره ما مینه زیاته ده. اوس دا خو غیر اختیاري شی دی، دا خو زړه دی او زما په اختیار کې نه دی. اوس دا غیر اختیاري محبت د عایشې رضی الله عنها سره زما دی، رب ما په دې باندې مه ملامته کوه، ځکه ستا په اختیار کې دی، دا زما په اختیار کې دی. دا نبی علیه السلام سو انصاف و. یعقوب علیه السلام په مالی لحاظ سره بې انصافي نه ده کړې، سید یوسف علیه السلام ته ورکول، هغه نورو بچو ته هم ورکول، لیکن کومه چې دلي محبت و، د زړه مینه وه، نو دا هغه مینه د چا سره وه؟ هغه د یوسف علیه السلام سره وه. لیکن کینه او بغض خو د هغوی پیدا شو، او کینه او بغض سړی انتهایی حد جرم ته رسوي. کم انسان کې کینه او بغض وي د انسان هرې ګناه ته رسوي. اوس وګورئ د یوسف علیه السلام رونو کې کینه او بغض او حسد و، دې ته بیا نه کېدل چې یاره زه بیمانه کېږم، زه خو پیغمبر خفه کوم، پیغمبر ته دروغ وایم. یو داسې بچی چې هغه د پیغمبر په نظر کې عظیم دی، خدا به عظیمي، هغه کوی ته اچو، هغه قتل کوم، هغه چې دی غلام جوړوم، هغه خرڅوم او هر قسم تکلیف ته رسوم. دا څه شی و؟ دا صرف او صرف کینه او بغض و. او دا کینه او بغض په دې وجه باندې و چېرې سبا به دې سوي مشر وي، دا یې خوب یې لیدلی دی، نور او سپوږمۍ ته سجدې کړې دي، ستورو ته سجدې کړې دي، نو بیا به سبا له دې څه وي، دی به غټ سړی وي، تعبیر خو پوهېدله. او مونږ ورته ماتحت یو، او الله تعالی چې کومه څه کوله هغه خاص هم کوله، هغه شانتي اوچتو پیغمبرو بادشاه شو، دوی ماتحت بیا کېناستل په خپو کې او جړاو فریاد یې کول. نو سبا د جړاو د فریاد نه ښه خبره دا نه چې نن کینه مه کوه، چې سبا له جاړې او فریاد کې، نو نن چې کوم د کینې او د بغض نه ځان څخه ځان وساته. نو اولنۍ بیماری، خطرناکه بیماری چې هغه په دنیا کې شو ده، بره په اسمان کې شو ده، هغه کینه ده، هغه حسد دی. شیطان د آدم علیه السلام سره کینه او د حسد په وجه باندې یو جرم وکړو. قابل چې کومه دی د حابل سره یو جرم او د حسد په وجه وکړو چې قتل یې وکړو. او د یوسف علیه السلام رونو د یوسف علیه السلام سره حسد او کینه او بغض وکړه. د غټ سړي بچي وو، د پیغمبر بچي دي، او پیغمبران نو، پیغمبران داسې کارونه نه کوي، پیغمبران حاسدان نه دي، پیغمبران کینهګر نه دي، پیغمبران چې چا د قتل منصوبې نه کوي، دا د پیغمبرین مخکې معصومي وروسته معصومي پیغمبران نو. او د یعقوب علیه السلام سو د یعقوب علیه السلام بچي وو. نو قرآن دا غي ذکر کوي چې اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعد قوم صالحين. یو بل توای لس کسان دي کنه، وای چې لکه مو خو مضبوط خلک یو، طاقتور ملاتړی مونږ یو، مزدوران یې مونږ یو، دیاړي مار یې مونږ یو، ګټه مونږ کوو، هر څه مونږ کوو. او مینه د یوسف علیه السلام سره کوي، مینه د یوسف علیه السلام سره کوي. نو هلکه ته اوس خو د مینې دغې غم راغستی یې، خو ته په ځان کې هغه صفات پیدا کړه. په کومې صفتونو ته زړه ګټل غواړې، په هغې صفتونو باندې زړه نه ګټلی کېږي.
د هغه زمانې خو څه دنیا وه، وګړي به زیوي یا تا ساتلي یا بل چا ساتلي. لیکن چې کم کردار او کم صفتونه الله تعالی په یوسف علیه السلام کې پیدا کړي، حسن نه، دا واقعي 100% صحیح خبره ده چې یوسف علیه السلام حسن، نبی علیه السلام فرمایي چې ما بره یوسف علیه السلام ولیدلو، وایي والله شطر الحسن د دنیا ورته ورکړل شوی، د دنیا نیم حسن چې کوم دی یوسف علیه السلام ته ورکړل شوی. وایي دا بېشکه بېشبهې خبره وه، خو لیکن تاسو ته پته ده چې دومره نازک انسان خو څومره لوی صابر و. دومره نازک انسان هر سلسله کې صبر کوي. دوی ورسره د کینې او د بغض پرچار شروع کو او دی د هغه ځای را روان کو، وهل او ټکول، لیکن فریاد نه کوي. کوی ته وراچي بیا هم فریاد نه کوي، انسانانو ته چغې نه وباسي، بلکې هیڅ هم نه ویله، فرشته ول په خپله راله او بیا د کوی نه راووتلو، دوی خرڅ کو، بیا هم دا ونه ویل زه د دوی غلام نه یم، زه د یعقوب علیه السلام زوی. یعقوب علیه السلام خو ټولې دنیا پېژندو، لیکن هغه دا خبره نه کوله، پرېږده وایه دا وروڼه خوشحالېږي په دې باندې، پرېږده چې خوشحاله شي. او بیا یې چې کله هغه خرڅ کو نو لاړو مصر ته. مصر کې چې دی نو بیا پې بولي ولګېدله، لکه یو غلام په شان دي او د یو مزدور په شان دي چې کومه دی د لاندې ماتحت شخص په شان دي خرڅېږي، بیا پروا ونه ساتله، چا دا نه وي زه یعقوب علیه السلام زوی یم. بیا هم په خپله فیصله باندې بالکل راضي دی چې الله فیصله ده چې دوی خوشحاله دي پرېږدوی. او چې د عزیز مصر کور ته لاړو، بیا غریب په غمونو کې اخته شو، ټوله دنیا ټوله غمونه. تاسو ته پته ده تفسیر ابن کثیر نقل کوي، وایي یو ځل ورته د جیل هغه سپرډنټ وویله چېرې تاسو زما ډېره مینه ده. هغه ورته د الله دپاره ما سره مینه مه کوه. چې ولې؟ و چې چا زما سره مینه کړله که نه، ما دې د تکلیف نه علاوه بل څه شی را رسولی نه دی. وایي څنګه؟ وایي ترور را سره مینه وکړه نو غلی را نه جوړ کو، خې په خپله کمربند زما د ملا نه تاو کو، په خپل لاس پانی او بیا یې چغې کړې، زمونږ کمربند پټ کړی دی، غل دی. وایي بیا ورسره 3 کاله مزدور پاتې شوم. وایي پلار را سره مینه وکړه، وایي وروڼو کوهي ته واچولم او بیا د کوهي نه راوستم غلام یې کړم، او بیا زلیخې را سره مینه وکړه، جیلخانې ته یې راورسولم. اوس ته را سره مینه کوې چې کوم ځای ته به مې رسې، او د ما سره د مینې څه ضرورت نشته، مینه مه کوه. یعنې سره د دې نه ټوله زندګي دا یې د صبر سره تېره کړې ده. نو دا اولنۍ خبره چې د کینې او د بغض په وجه باندې د یو عظیم پیغمبر د قتل چې کومه دی نو څه وکړه، منصوبه وکړه. لیکن هغه عظیم پیغمبر د دې قصې نه 2 نمبر خبره موږ ته میلاویږي، صبر او ثابت قدمي. په انسان باندې د انسان پته اله لګي چې کله په انسان باندې مصیبت راشي، در ایمان پته اله لګي، در صبر پته اله لګي، په ده باندې مصیبت راشي، سخته بیماری پې راشي، ای دې څه کوي غلط طریقې استعمالوي که نه، سخته بیماری پې راشي، چېرته کینه، چېرته سحر جادو منتر پسې ګرځي که نه، ډېر زیات غریب شو، څه کوي غلا کوي که نه کوي، ډېر زیات غریب شو، سود کوي که نه کوي، رشوت اخلي که نه اخلي، حرام خوري کوي که نه کوي، ایمان پته په دې کې لګي. او چې کله ته ښه برابر او مال او دولت هم در سره دی او خرو موټې، بیا پته څه لګي. یوسف علیه السلام د دې ایمان نه چې کومه دی عبرت اخیستل غواړي چې په دې دومره مصیبتونو کې څومره صابره دی، په دې دومره مصیبتونو کې څومره صابره دی او د صبر د زندګۍ سره روان دی. دې ته ویل کېږي صبر ډېر وسیع شی دی. میدان جنګ کې چې کله سړی صابر وي که نه، ثابت قدم یې هغې ته بهادر وي، شجاعت ورته وایي که نه. کله چې په غیظ و غصب کې څوک دې قار کړي او غصه دي کړي او ته صبر وکړې، دې ته حلم وایي. د دې صبر نتیجه سره دا حلم. او چې کله سړی دی حوادث پرې راشي، مصیبتونه، بیا هم پراخه دی، ښه سینې پراخه ده، د چا په عیوبو باندې نظر وجه او دې صبر وکړي، ځان را کنټرول کړي او چشمپوشي وکړه. یعنی د دنیا په مقابله کې د حرامو د حلالو تمیز کوي، زاهد دی، یعنی صبر کوي، زاهد دی. صبر یو عظیمه ثمره ده. قرآن د هغې صفت کړي، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ایوب علیه السلام په باره کې فرمایي نعم العبد، ډېر ښه بنده او ښه صابر بنده. یوسف علیه السلام صابر بنده دی، خو قرآن ورته وایي چې تا صبر وکړو نو اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. ته به دا ټولې قصې دوی ته کې، دوی به خبر نه وي. ته به ورته وایي چې هغه ماشوم چې تاسو په اوږه رااخیستلی و د پلار مخې ته او چې د پلار د نظر نه پناه شئ نو په ځمکه موشتو. او بیا کله د یو ورور خواله منډه وي او د خپل ډېر غټ ظالمان خو ځکه و که نه چې دومره غټ ظالمان دې کېدلی نه شو چې ورکوټه ماشوم دی بې ضرره او د پلار مخې ته چې دی نو مخامخ دا ټوله دنیا دې سي که نه، مخامخ یو شان دي، په شیشه بل شان دي. زموږ ټولو چې کومه 2 قسمه داړې دي، یو داړه چې کومه دی هغه دننه ده، یو داړه بهر ده، دا اتي داړه ده.
د دیکانې دپاره چې کوم دی اور او د خوراس کاک د ماتولو دپاره بل شان دي. موږ هم خپل ظاهري ډانچه چې کومه دی یو شان جوړه کړې ده، او چې کله خارجي د خلقو د نظر نه پناه ډانچه ده هغه بل شان خطرناکه ده. دواړه به یو شان جوړې چې ظاهر او باطن دي څه دا برابر وي. نن سبا ډېر تمیز ګران شوی دی. ګوره د مسلمانو د منافق تمیز ډېر ګران شوی دی. بلکې ستا په نظر کې به موږ یو ځل تلو یو ځای کې هم دغه اخېستی څه شوی ته شیشې د جیکونه نو په هر دکان کې چې کومه دی نو څوک په وختي خبره 1.5 او څوک 200 څوک 2.5 پروردګاره درسې زموږ یو هوښیار ملګری و هغه پسې ټلیفون وکړو ته راشه هلکه الله دې خوار کړه ته به دې کارونه ښه پوهېږې. نو هغه چې کومه شی مونږ پاس کړی و نه مونږ دا 1 نمبر دی هغه 3 نمبر و. هغه په داسې صفایي باندې جوړ کړی و که نه چې هغه دکاندار ته ویل څنګه چې بالکل ټیک ته ویله ځکه چې هغه هم پوهېدلو ویل دا چې کوم په 1.5 سل دا تاسو ته چې کومه دا په 3.5 وایي دا په 1.5 سل او چې دا کومه ګران دی خو چې ګران دی. خبر هم داره مونږ هم دغه شانتي په دې زمانه کې یو په دې دور کې یو بس چې کومه 3 نمبر دی هغې ته اول نمبر وایو چې کومه اول نمبر دی هغې ته 3 نمبر وایو. په هر پن کې په علماو کې په مفتیانو کې په دایانو کې په عام انسانانو کې په عبادت ګزارو کې ځان پاکول پکار دي. او چې کله دې ځان پاکو اندرونو بیرون الله ته ځان پاکول پکار دي مخلوقاتو ته نه. د الله په نظر کې پاک شوې بس پاک یې. ټول مخلوق تا ته پاک وایي تا ته پاک وایي نو ته پاک نه یې که نه. تېر شوي زمانې د بني اسرائیلو قصه امام بخاري نقل کړی د رسول الله فرمایي چې ټول مخلوق پاک کړی و د الله په نظر کې ناپاک او چې ټول مخلوق چې کله ناپاکه کړي وه د الله په نظر کې پاک و. یو سړی دی حدیث کې د جابر ویلی دی جابر عند الله د خلقو په نظر کې ډېر عظیم سړی و د زمانې ډېر سخي ډېر باکردار او باسیرت او برابر انسان و. په لاره باندې روان دی یو زنانه د ماشوم یې په غېږ کې دی. نو دا زنانه وایي چې پروردګاره زما دا ماشوم داسې کې لکه دا سړی چې څنګه دی. نو هغه ماشوم خوله اوچته کړه وایي یا الله ما داسې نه کې لکه دا سړی چې څنګه دی چې ظاهري چې کوم دی ټولې دنیا ته پاس انسان دی لیکن دا خو عند الله ډېر مجرم دی. لیکن بل طرف ته یو زنانه را روانه ده خلک یې په کاڼو ولي مختلف الزامات پرې لګوي داره 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 هغه نورې سم نه وایي صرف ځان سره حسبنا الله ونعم الوکیل وایي دا کېږي به ورشته دی. و دې زنانه وویل چې یا الله زما را ماشوم داسې نه کوي لکه دا زنانه چې څنګه ده. لیکن هغه ماشوم خوله اوچتوي یا الله ما داسې کې لکه دا زنانه چې څنګه ده چې د خلکو په نظر کې هر څنګه چې ده خو د الله په نظر کې ډېره پاکه ده. نو چې کله د وخت پیغمبر ته وحی وشوه چېرې دا سړی الله تعالی وایي زما په نظر کې ډېر بدترین سړی دی ډېر بدترین او دا زنانه زما په نظر کې ډېره عظیمه زنانه ده. دغه شان ټوله دنیا ده لکه څنګه چې نن موږ د ماشو د مچانو تپوس کوو د خلکو په نظر کې راشي هلکه دا ډېر عظیم سړی دی ډېر عظیم سړی دی. بس خو چې صرف تپوس کې داسې د مستحباتو یاره چې د سپیردار نه مې چې کومې څانګې کټ کړې چې په دې کې زکات شته که نشته او کوم سپیردار دي چې نار کړي په کومه ځمکه باندې پردی ده. ها یو سړی دی هغه دا قصه ده که نه زه روان وم دلته یو کس مان تپوس وکړو ویل چې دا عجیب په دې پولې سپیرداران نار کړي څانګې مې دې کټ کړي دي چې په دې کې زکات شته مال حرامخوره ځمکه دې پردی نیوله په سپیردارو په څانګو کې زکات ورکوې او ځمکه نه ورکوې. زموږ دا ایمان دی دی که نه ایمان هم دغه دی چې مونږ د ماشو د مچانو تپوس کوو. حافظ ابن کثیر نقل کوي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه له یو سړی راغی ورته وویل چې یاره جي سړی چې طواف کوي که نه او د ماشه پې کیني مچ پې کیني دا مړ کیني په دې کې څه ګناه شته له کوم ځای کې خلک پېژني وایي د عراق یم وایي ځکه خو داسې شی وایي ته عراق یې ویل چې او د پیغمبر نسیم شهید کولو نو په هغه وخت کې دا تپوس نه کولو چې یاره قتل ګناه ده او د ماشو د مچانو تپوس کې مونږ هم د ماشو د مچانو تپوس کوو لیکن مونږ د غټو غټو هلاکتونو د مهلکو عذابونو تکلیفونو تپوس نه کوو. ټول خلک داسې دي ځان پاک کول پکار دي. لہذا یوسف علیہ السلام صابر انسانو ثابت قدم انسانو. د دې وجه نه یو صوفي تېر شوی دی ابن عطالله السکندري نو هغه به یو جمله ویله چې ربما كانت المنن في المحن وایي هلکه داسې شی دی چې الله تعالی اکثر احسانات او کرمونه دا په مصیبتونو کې پټ کړي. چې یو سړی وایي که نه ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا یعنې
فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. د هر مصیبت نه رستو چې دی نو څه وي؟ اسانتیا راځي. اوس اسانتیا په دنیا کې راځي، اسانتیا په آخرت کې راځي. لہذا یوسف علیه السلام ټول امتحانات پاس کړه، ازمایښونه څه کړه؟ دی پاس کړه. او د هغه ځای نه روان شو که نه. هر یو سړی د خپل خوشخبرۍ دپاره چې کومه دی اوس په پلار په راتلو باندې چې کومه دی بچي خوشحاله نه وي، خو د پلار په تحفو راوړلو باندې بچي خوشحاله وي. ته پوهېږې که نه؟ پلار چې کله راشي که نه ته تش لاس رانه وځه، ته بیا بچو ته وګوره ستا په طرف باندې راشي، ښځه هم درته نه ګوري. دغه حال د یوسف علیه السلام و چې یوسف علیه السلام د کوی نه تاجرانو راویستو نو هغوی خپل خوشحالي راغیستو. یا بشرا هذا غلام. په دې خوشحاله نه شو چې یوسف علیه السلام هم بچ کو، یو هلک هم بچ کو، یو ماشوم هم بچ کو. خوشحاله په دې باندې شو چې دا خو رالوی د دنیا فایده را. او یا بشرا هذا غلام، وایي دا سره دا خوشخبري چې کومه دی نو په دې وجه دا هلک په اوس خرڅ کړو او دا موږ ډېره فایده راکړي. دې غم راغیستلی و. دغه شان د زلیخې هم داسې چلو کو چې کله ورته خاوند دی وویله که نه چې د دې عزت او قدر کول چې بس قدر به یې کوو، خو لیکن هغه خپل مقصد راغیستی وه، خپل غرض راغیستی وه. یوسف علیه السلام د هغه ځای نه راووتلو او د هغه نه یو غلام جوړ شو، د یو آزاد پیغمبر نه غلام جوړ شو. دا واحد پیغمبر دی چې دا د مصیبتونو سره د ماشوموالي نه مصیبتونه شروع شوي دي، او داسې مصیبتونه چې خطرناک مصیبتونه دي. د ماشوموالي نه چې کومه دی نو د پیغمبرۍ په ځای باندې دی د غلامۍ په لار باندې څه شو؟ په هغې باندې روان شو. خو لیکن خلک وایي عزیز مصر وایي خوښ سړی وایي عزیز مصر ښه سړی و. عزیز مصر ورته میلمه ویلی دی، وایي اکرمي مثواه وعسى ان ینفعنا ونتخذه ولدا. اگر که بیا هم پکې د خپل غرض د فایدې و، خو لیکن اولنۍ جملې مجداره ویلې ده چې عزت یې کوه، قدر یې کوه، چېرته د بېعزتۍ په نظر ورته ونه ګورې، ځکه داسې ښکاري چې ډېر عظیم انسان ښکاري، لویه فایده به ترې واخلو. الله تعالی یوسف علیه السلام د هغې غلامۍ د بازار نه چې کومه دی نو هغه راوستو، د بادشاهۍ یو مجلس ته یې راوستلو، خو لیکن د پریشانو سره پریشاني وه. د هغه ځای نه وروستو پې بله فتنه چې کومه دی راله، خلک وایي که نه وایي دا پلانکې سړی ولګېد او جینۍ یې وتښتوله، او دا جینکۍ هلکان هم تښتوي که نه. دا یوسف علیه السلام چې کومه دی نو هغه غریب منډې والی او زلیخه پسې ورپسې ده، هلک یې تښتو، لیکن هغه دې ځان خلاصو. ځکه ورته وایي چېرې قرآن د هغې ځي قالت هیت لک، جلتي کوه او منډې کړې پسې. هغه په دروازه باندې منډې والې، دې پسې ور منډې کړې. یوسف علیه السلام د یو غم نه خلک وایي که نه د باران نه تښتېدم ناوې لاندې مې شپه راله. هغه غریب چې کومه دی د یو غم نه ځان خلاصوه بچ کوو چې لاړو د بل غمونو سره اخته شو چې اوس به د دې سره څه کوو. زه خو د دې غلام یم، تښتېدی ته هم نشم، بعد چوکیداران دي، بار دې وتی هم نشم. کومه مطالبه چې کوي هغه مطالبه هم خطرناکه ده. دا حبایل شیطان دي. د ګناهونو ابتدا هم د ښځې نه کېږي او د ګناهونو اختتام هم په ښځې باندې کېږي. کومه ښځه په کور کې ناستې پرده نشینه، دی په پرده کې ناستې او دی د پردو سړو سره خبرې نه کوي، ولې به د دې عزت تار تار کېږي؟ شروع هم د دې نه کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي دي ته حبایل شیطان وایي، شیطان رسۍ دي. پاک پاک خلک چې کومه دی نو هغه راګیروي، په لاره باندې روانه ټوله دنیا چې کوم دی ګناهګاره کړي. ته په پرده کې ځه که نه بولقه به سر که، په صحیح طریقې باندې ځه، دا سپریګان مه لګوه. تا د څوک وګوري وایي جاخه روانه ده پرېږدوې، او چې تا راغه ځای نه ځان سنبال کړی دی او تا لوپټه په سر کړې ده او تا ځان چې سنبال کړی سپری دې لګولی دی، ټوله دنیا به تا ته ګوري که نه. استشربه الشیطان، نبي علیه السلام شیطان خلقو ته وایي وګوره ورته، خو چې کله دا جاخه روان وي شیطان ورته وایي مه ګوره څه پیدا پکې نشته دی. اصل خبره همداره، یوسف علیه السلام پیغمبر دی، ابتدا له چا نه وشوه؟ ابتدا چې کوم دی د زلیخې ښځې نه وشوه. خو یوسف علیه السلام کردار څه و؟ تا ته پکې دا عبرت او سبق دی. د یوسف علیه السلام کردار و منډه، هغه د ګناه نه منډه واله، په ګناه پسې منډه نه واله، د ګناه نه تښتېدو او چغې وباسي چې قال معاذ الله انه ربي احسن مثوایا انه لا یفلح الظالمون. دا څه وی؟ زه خو پیغمبر یم، اشارې راته میلاویږي، خو سره دې نه ماله خو خپل رب ټکانه راکړله، یا عزیز مصر ټکانه راکړله. زه به دا کارونه کوم، د رب نه شکري به کوم. نو خپې ایستلې منډې والې،
دا نه چې ګناه طرف ته چې کوم دی سو متوجه او په ګناه باندې حمله کوله، نه، الله تعالی د هغه ځای نه جیل خانې ته ورسو، لیکن په جیل خانه کې هم هغه خپل سبق هیر نه کو. جیل خانې ته چې لاړو هم باسیرته کردار و، بهترین کردار و. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. یو خبر یاد ساتئ، دا نن سبا چې کومه پوهه خلک دي د په جیل خانه کې برناقه تقریر نه کول. مونږ برناقه تقریر نه کوو چې ته خبره وکړې یا لکه ستاسو د دین خبره بدې شي. ګاډي ته به خېږي سیده به شروع کوي، دې ته به نه ګوري چې په ګاډي کې څوک بیمار دی. په سفر د دوران کې دا خبره کول اوس پکار دي که نه؟ یا به چې کومادیانو راځي تعزیت له به راځي او بس راتلو سره چې 15 راځي 15 واړه به تقریر کوي، که شپږ راځي 6 واړه به تقریر کوي، که 10 راځي 10 واړه به تقریر کوي. او بیا به بل غریب ناسي وایي چې ما خو پردی ګاډی راوستی دی او تعدیمې ده او دلته چې دا سړی بس کوي نه او چا پلار به اوس غلی کړي. دا خبره یاد ساتي د هر شي په خپل ټایم باندې. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله به نبی علیه السلام زمونږ حالات ته کتل چې اوس خبره مونږ اورو نو مونږ ته به خبره کوله، چې اوس مونږ ته توجه چې کومه دی زمونږ توجه برابره بیا به خبره کوله. د قرنګ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به شاګردانو ته خبره کوله چې توجه به وه، او چې توجه به نه وه نو بیا به د خنزیر په مرۍ کې چې کومه دی نو د ملغلرو د جواهراتو لالونو هارونه ناچې هغه د قدر خبر نه دی ایسته به ګزار کړي. ټایم ته به ګورې، وخت ته به گورې، حالات ته به گورې، شخص ته به گورې، توجه ته به گورې چې خلک ما ته توجه کوي او که نه کوي. هسې نه چې ته به توجه چې کومه دی څه شي روان شي. نو یوسف علیه السلام حالات ته کتل ځکه چې دی نو څه وکړه دا یې وکړه، دا لوی عبرت شو، خپل کار به نه هېرې. یوسف علیه السلام الله تعالی کمال ته پیغمبري مولا ورکړه او الله تعالی د هغې مکر و فریب نه خلاص کو، نجات ته میلاو شو، پیغمبر شو. اوس چې کله پیغمبر شو ورسره بادشاه شو نو څه چلی وکړو؟ خپل دشمنان یې ونیول. ستا د پاکستان وزیر اعظم یا صدر و، ستا د پاکستان وزیر اعظمان چې کله راځي 1 نمبر هغه خپل ذاتي انتقام اخلي، ذاتي انتقام. کم حکومت چې راځي نو هغه ذاتي انتقام اخلي او سبا له چې کومه دی که مور ته وله کنځلي کړي نه هم د هغه سره اتحاد او اتفاق کوي. دا ستاسو د وطن سیاست دی. داسې غدارانې وطن وزیر اعظمان کول دا خو ټول چې کومه دی نو د جیل د تختونه لاندې اچول پکار دي. دا داسې پالتو خلک دی. لیکن چې کله راځي ذاتي انتقام اخلي، ذاتي. اوس یوسف علیه السلام چې کله راغی بادشاه شو او ورونه وله راله نو ورونه ورسره څه کړي کم څه یې ورسره نه دي کړي. لیکن چې کله هغوی ته پته ولګي ښه ته یوسف یې انته یوسف ویل چا زه خو یوسف یم دا مې رور دی. لقد من الله، الله ما باندې احسان کړی، شکریا ادا کومه. وایي زمونږ به څه حال وي؟ وایي لا تثریب علیکم اليوم، تاسو باندې څه الزام نشته دی، تاسو خطا شوي یې، معاف شي. ایس نه معاف کړه، خبره ختم کړه. دې ته مسلمانۍ صفت وایي، دې ته ایمان صفت وایي، دې ته د غیرت صفت وایي، د غیرت. دا یې ورته نه ویل. دغه خبره نبی علیه السلام هم کړې چې فتح مکه کې 2000 کافران او مشرکان دا په مکه کې راجمع شو. نو نبی علیه السلام هغوی ته هم څه وویله چې بس لا تثریب علیکم اليوم انتم عتقاء لله، نن تاسو باندې څه الزام نشته دی، تاسو هم صحیح، تاسو هم ازاد یې. لہذا دا د یوسف علیه السلام د قصې نه موږ ته د بېشماره سبقونه ملاویږي. دا خو 3 سبق چې ما تاسو ته څه کړه بیان کړه. یو بیمار دی درخواست یې کړی دی، معذور دی، دعا ورته وکړئ. د مردګانو دپاره هم دعا وکړئ، پروردګاره دې بیمار له شفای کامله عاجله ورکړي، نور څوک بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کړي. دا مردګان ټول وبخښي، پروردګار معاف کړي، قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي، جنت فردوس نصیب کړي، د رحم او د کرم معامله سره وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه